پنځم نمبر عقیده زمونږ ده د الله تعالی کلام د الفاظ او د حروفونو مرکب نه دی، بلکې هغه کلام نفسی دی چې د الله تعالی د ذات څخه قائم دی. د حروف او د الفاظونو مرکب کلام دا صرف او صرف د انسان دی، صرف نو دا د مخلوقاتو دی. د الله تعالی کلام چې دی کلام نفسی هغې ته. مثال په طور باندې زما او ستا دپاره ما او تا چې لیده کوو د سترګو ضرورت دی، الله ته د لیدو دپاره د سترګو ضرورت نشته. ما او تا خبرې کوو د زبان ضرورت دی، الله ته د زبان ضرورت نشته د خبرو دپاره. ما او تا له د اورېدو دپاره د غوږ ضرورت دی، الله ته د دې شي ضرورت نشته. بلکې تاسو به زه په اسان الفاظو کې داسې ویم، دا څومره خلک چې غلطۍ کې لوېدل دي دوی د الله ذات په ځان قیاس کوي. العیاذ بالله، الله دې موږ منع کړي، معاف کړي. د داسې خبرو نه دی، الله موږ منع هم کړي او معاف کړي. تاسو هغه څنګه ما او تا خو چینو نو د سترګې ضرورت دی، خو دا سترګه چینې دې ته د څه شي ضرورت دی؟ ما او تا چې خبرې کوو د زبان ضرورت دی، خو دا زبان چې وایي دې ته د څه شي ضرورت دی؟ ما او تا چې اورو نو د غوږ ضرورت دی، خو دا غوږ چې اوري دې ته د څه ضرورت دی؟ دا په کوم څه اورېده کوي؟ دا غوږ په څه اورېده کوي؟ دا سترګه لیده په څه کوي؟ ما او تا خو لیده سترګه باندې کوو، سترګه په څه لیده کوي؟ نو یاد ساته صیبا چې د انسان دپاره ضرورت د دې اشیاو دی چې په دې باندې دا کارونه وکړي. الله ته د دې شیزونو ضرورت نشته.